الرحمن الرحیم جناب ډایرکټر صاحب او د تحصیل بریکوټ معززینو زمیندارو السلام علیکم. زمون یو څو شکایت دي ځکه چې په دې ملک یو ریاست ته یو جمهوریت حکومت ته او پکار ده چې زمونږه دا کمی ستونزې چې کمی دا نن په دې ټول پاکستان کې په بهر ملکونو کې خلک ګوري نو زما یو څو رائے ده نو زه امید لرم چې صوبایي حکومت او قومي حکومت هغه مرسته وکړي. په 2010 کې په دې ملک باندې په دې سواد باندې سیلاب راغلی و نو دا د دې ملک د چارواکو او د کم خلک چې په موږ حکومتونه کوي کدا د بهر یورپیا د امریکا یو بل ملک نو دا غې نه به سبق اخیسته او دا سین به تړلې و د به وټې والی وي او دا به کنټرول کړو. خو د دوه حیران یم چې لکه حکومتونه کوي دا چې نه کوي خو په غټو تنخواګانو زموږ ډایرکټر صاحب شو یا دا په سواد کې چې کومې محکمې دي زموږ بیګانې مینهګان د دې وزیران دي د دې محکمې دي خو یا به قانون نه یا څوک تپوس والا دی نو هغې د وجې نه که فرض کا بله غټه خبره په دې میډیا باندې دا خبرې راتلې چې یاره د بر سواد کسانو به وي د وټه شوي ده او زمونږ بچ شوي دي او زمونږ ډېر کار شوی دا واقع شوی وي نو زه د دغه وزیر اعلی صاحب نه او دغه چې کوم وزیر دی داغه نه دا خواست کوم چې د کوز سواد ته دام په سواد کې راځي مهرباني وکړه دا وټې داغه نه دلته هم کې جلدی خلکو دا کم سے کم زموږ تاوانونه ډېر کم کیږي. بل نهرونه خبره ده کم سیلاب چې راغله زموږ په تحصیل بریکوټ باندې په ټول سواد راغله خدای بیا زیات تر یو میداني علاقه ده ډېر جګه ده نو زموږ په فصلونه ډېر زیات کم بچوم دي ځکه چې هغه ټماټر دی او دا زیاتره زموږ علاقه د ټماټر دغه بچي نو دغه د اوبو رسایي نه کیږي نو زما په خیال لکه زموږ د مشر د ماما چوي چیرې دا ابوې ولا چې د دین هم ډېر پسنل لاندې نو کده یو لس ورځې نورې وته نو دغه ټماټر دغه څخه دریاب او دغه سیلاب وړل او دا نور بدو دا بغیر د اوبو د وجنه خراب شي. زما د حکومت وخت خواسته چې دا سیلاب بیا هم راتلی شي مهرباني دی وکړي د دې لنډاکینه دی ویل د بحرین د پتی پوره د داسین دی وته د دوه سیډه کم سے کم لږ به دغه خبره که بیا سیلاب راځي نو زمونږ دغه به نقصان به کم کېږي. بل هر سړی زه اریګیشن والا ته هم دا خواست کوم چې د ایم پی ای په خوله او د خاص اسد رسوخ په خوله باندې ته د ملک او زمونږ د صوبې ډېر روپۍ تباه برباد کې یو دوه تقریبا الګ ما وي وټه منظور کړی یو کس ته وکړي نو چې هغه سي نه چې هغه ویسي نو دا پیسې دي ټوټل د وټې دغه چې دغه دي په دې وکړي چې ټول سواد سین دی وتړي نو ډېره بخای. بل نقصانات زموږ د فصلونو ډېر شوي دي نو زمیندار لګیا دي هغه پټې لیکي چې کوم زما د نقصان شوی دی نو زه حیران یم چې صوبایي حکومت پالیسي خپل واضح کړي چې یاره د زمیندار د بل د پیسې میلاویږي او که د مالک ته نو زما په خیال چې د زمیندارو نقصان شوی د مالک هم شوی دی نو دا پیسې دي که په یو خسرت ولیکي نو یو خسرت خو دوه ځایه نه چې لیکلی کېدی نو مهرباني دې وکړي چې دا پیسې د زمیندار ته هم میلاو شي چې چا په دغې پټي باندې فصل کړی دی او د مالک هم ځمکه وړی شوې ده نو دغه بیا یې په اجاره ورکړی دی نو چې فرض کا فصلونو اجاره به د زمیندار ورکړي نو چې زمیندار هغه فصل نشته نو زمیندار مالک له بس ورکړي نو کم سے کم مالک ته دې هم دوه دغه نقصاناتو پیسې ورکړی شي. بل د سیند د کانو خبره وکړه د کرش مافیا نو زما ډي سي سواد ته دا خواسته چې مهرباني وکړه کرش والا منیسا دا چیټر والا منیسا مانیسا دا پټه به ما ورکړی دا ځمکه به ما ورکړی د سیم په غاړه به دا زما په پټي کې چې لګیا پیسې علم مهرباني وکړه د خلکو د خیر خلاف کاروایی وکړه نه به چې زه سین نه ورکوم زه خپل ځمکه نه ورکوم نو کرش ماشین والا به سم ویسي زموږ نقصان ټول زموږ په دې خلکو کې دی د پټي خاوند مالک ونیسه او سخته نه سخته سزا ولورکړه چې د کرش مافیا ختم شي. و د کرش مافیا له خو موږ ځمکې ورکوو که نه موږ لکه دا پلانکي تور دی دا د پلانکي سره زموږ په خلکو کې په غالیګي کې په مانیار کې په بریکوټ کې د ګروتۍ خلکو د کوټې خلکو د دې پښتنو خلاف دې اکشن واخیستی شي چې دا کم خلک د سین په دغې کرش مافیا ورکوي دا په دې ګروتۍ دا کرشونه دي دوه دي دا زما په جیدات کې کړي دا زورور دي خو د دې ګروتۍ د خلکو بل ورکړي دي پښتنو مهرباني وکړئ زما د ګروتۍ د دې ټول تحصیل پښتنو ته دا خواسته چې د خپل پټي د خلکو له مو ورکوي په د 10 روپو د پاره د 100 روپو د پاره تاسو ټول سین تباہ او برباد شي چې ټول سواد تباہ شو زما دي چې سواد ته دا خواسته چې مهرباني وکړي دغه مالکانو خلاف د اکشن واخیستي او دا ناسور دي ختم کړي. ډیر مننه مهرباني.